الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید لرم چې زموږ څومره اوریدونکي دي نو هغه به مکمل خوي مکمل ټیک ټاک وي. پروګرام خصوصي توګه باندې د رمضان المبارک د برکتي میاشتې په مناسبت سره تاسو اورئ. په دغه پروګرام کې زه ستاسو ملګری ستاسو ورور ستاسو بچی سلمان شو محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي. تاسو له باغوي سوالونه درکې جوابونه به درکې کالونه میسجونه پیغامات به درکې او وغي سټوډیو ته رسیدلې دي. نو خبرې اترې مونږ شروع کوو. کوشش ودا کو چې مونږه کالونه والو کال به تاسو کوي 0916515 باندې تاسو مونږ ته کالونه کولی شئ. محمد سید الكونین والثقلین. محترم سلیمان شاه صاحب را سره په سټوډیو کې موجود دي. زمونږه د پروګرام چونکې د روزي مبارکې حواله سره دی نو دغه پروګرام نوم چې کوم دی د رمضان المبارک روزه چې کومه مبارکه میاشت ده د دې مسائل یا سوالات یا پوره وضاحت به دغه نوم محترم سلیمان شاه صاحب خپلو کې نو تاسو ته هر کلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. ډیره مننه کوم جی زمونږه د پروګرام حواله سره کومه خبره تاسو کړله. نو زمونږه دا چونکې رمضان المبارک کې سپیشل ټرانسمیشن چلیږي نو د دې نوم دی د رمضان مسائل او داغه حل. نو پدې کې با تاسو کالز راځي هغه تاسو مونږه به اورو داغه به بیا جوابات هغه سات ملاويږي. نو زمونږه د یوې غنټې چې کوم پروګرام کیږي هفته کې روزانه وی د سالورو نه 5 پورې نو د دې پروګرام نوم دی د رمضان مسائل او داغه حل. صحیح دی جی. وضاحت شو دغه نوم موږ به کوشش کوو چې د دوی خبره ټیک ته چې د پروګرام نوم وي چونکې موږ د روزي خبره کوو چې د رمضان المبارک حواله سره خصوصي خبرونه خصوصي پروګرام نه په دغه وجه باندې موږ کوشش کوو چې موږ تاسو کولونه شامل کو. زما غنونه خويندې چې څه قسمه د روزي حواله سره خبره اتر لري چونکې پرون مولانا صاحب پروګرام کې ویلو چې د جمعې پر ورځ زموږ پروګرام نه او زموږ د مشرانو د اډر تر مخه د جمعې پر ورځ ان شاء الله زموږ پروګرام وي بلکې روزانه به وي. هغه کې به صرف د زیارت پر ورځ د محترم سلیمان شاه صاحب پروګرام ځانګړی وي او ځان لبي دا غي وجه دا چې دی هغه یونی ما یا سکمو به 2 غنټې دغه دوی دی او هغه کې به سپیشل دی بیان کوي. نو کوشش وکړو چې نن ولسم روزه کا غلطي ګمنا نو تاسو موږ ته کالونه کوي 0916515 او څه قسمه پښتنه کول غواړي د روزي حواله سره د رمضان المبارک د برکتي میاشتې حواله سره یا د دې د اهمیت حواله سره یا خصوصا چې را روانه هفته کې به ان شاء الله اعتکاف شروع کیږي دغه حواله سره یا څه قسمه چې تاسو پښتنه کول غواړي تاسو کول غواړي نو تاسو برابر کوي 0916515 FM 93 دلبر ریډیو 4 بالکل نه خپل غدغه پروګرام تاسو اورئ. په دې کې به موږ تاسو کالونه او میسجونه پیغامات شاملو. تاسو چې د روزي حواله سره څه قسمه هم تاسو کول غواړئ نو هغه کول شي. زبا خواص کوم سلیمان شاه صاحب ته چې وی چونکې د زنانو د اعتکاف حواله سره کله وضاحت شي خبره ترې شنو دا غین ورستو بیا موږ د کالونو سلسله چې کومه دا به شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا اعتکاف حکم سنت مؤکد علی الکفایه دی. نن چونکې د جمعې په بیان کې ما دا خبره وکړله چې د سنت مؤکد علی الکفایه د دې نه دا مطلب دی چې دا داسې سنت دی چې د کلی هر جمعات کې با یو نه یو بنده اعتکاف تکینی یعنی لازمی سنت دی. او د کلی یو جمعات هم خالی پاتې شو نو د هغه محله ټول خلک ګناهګار پاتې شو او د دې سنتو د ترک او د پرېښودو په وجه چې کم وبال او نقصان دی په دغه علاقه برازي او په ورځ د محشر الله به تپوس کوي او د حضور علی السلام مخکې دا بنده ملامت وي د ټول محله خلک د الله د رسول مخکې ملامت وي چې تاسو د حضور علی السلام یو جامع سنت مؤکد سنت پرې خو دی او تاسو اعتکاف مسنونه نو کړي. نو دا مسله دا د نارینو د پاره دا چې کلی کې څومره جمعتونه دي نو په هر جمعات کې اعتکاف ته ناستا سنت مؤکد او علل کفایه ان لازمی سنت وي او د کلی د زنانو باره کې دا مسله نه ده. لکه دا مسله نشته چې کلی کې یو خزم اعتکاف ته کې نه ناستانو ټول به ګناهګاری داسې مسله نه ده بلکې دا مسله ده چې په کلی کې د جمعتونو حواله سره یو جمعات بم د اعتکاف نه خالی نه تیریږي خامخا یو نه یو بکینی ک ډیر کینی ډیر غوړه افضل ده ک لک کینی نو بیام خدا خو کو یوم کې نه ناست ټول به ګناهګار شي. او زنانا په کورونو کې اعتکاف ته ناستا سنت مؤکد ده خو علل کفایه لفظ وسره نشته یعنی دا سے لازم سنت ککلی کې زنانه اعتکاف تکي نني نو بیا ګناهګار دا مسله نشته. کلی کې زنانا اعتکاف ته خپل کورونو کې کېناسته نو د دې ډیر لوی ثواب دی
ډیر لوی برکت دی. خو بیا هغه زنانه چې اعتکاف خواهش لري، هغه خویندې چې د اعتکاف خواهش لري، نو هغوی له پکار دی چې دوی اعتکاف ته په خپلو ځایونو خپلو کورونو کې کینی. مونږ ته جی ډېرې مسلې دا راځي چې اکثر جنکې وایي چې یاره زمونږه چونکې بعضې جنکې علم کوي، نو هغې وایي چې خوا کې مدرسه ده، هغې کې د اعتکاف ښکلی انتظام کېږي او مونږ به په مدرسه کې اعتکاف وکړو، نو دا جایز دی که نه؟ نو دا قطعا ناجیزه دی او دا اعتکاف کېږي نه. بیا یو جینۍ ده، هغه وایي چې یاره زما مور دلته بوډۍ ده، کمزورې ده، او چې زه اعتکاف ته دلته کېناستم نو بیا به هغه هم داسې یوه زرې پاتې شي او زما خدمت ته به هم نشي راتلی، لحاظه زما واده شوې خور ده، هغې کره به لاړه شم، نو خور مې ده، خورزي مې دي، خورایان مې دي، هغې به مې خدمت هم کوي او خیال به مې هم ساتي، نو زه به خور کره اعتکاف له لاړه شم. نو دا جینۍ خپلې خور واده کړې کره اعتکاف له نشي تللی، که لاړه نو اعتکاف یې نه کېږي، البته د ثواب په ځای ګناه به ورته میلو شي. یا یو جینۍ ده خپل کور کې اړه تنګېږي، یا کور تنګ دی، یا ځان له کمره نشته وي چې راشه تره کره اعتکاف وکړه، راشه ماما کره اعتکاف وکړه، نو دا اعتکافونه نه کېږي. کومه جینۍ چې ناواده کړې ده نو هغه د خپل پلار او د خپل رور په کور کې اعتکاف کولی شي. کومه جینۍ چې واده شوې ده نو هغه د خپل خاوند او د خپل زوی په کور کې اعتکاف کولی شي. د دې نه علاوه دا دوه ځایونه چې مې یاد کړو، دې نه علاوه نورو ځایونو کې څوک اعتکاف کوي نو هسې په اعتکاف کولو به ځان ګناهګار کې اعتکاف به ونه شي. دا یو څو اهمې مسلې تاسو ته ما وړاندې کړې، اوس به اورو چې ستاسو څه مسایل نو انشاءالله پروګرام رمضان مسایل او د هغې حل کې به ستاسو د مسایلو حل پیش کېږي. صحیح ده، ټیک ده. خو چونکې دوی معاشره روانه ده او په دوی معاشره کې زه به ویم چې نن اووه مرض ده، چونکې د رمضان المبارک دغه درې شرعي چې کومې وي، اولنۍ، دوم او درې معاشره چې کومه وي، نو په دې کې دوی معاشره ډېره زیاته مهم هم په دې وجې چې چونکې په درې معاشره باندې خلک اعتکاف ته کینی او دغه دوران کې اعتکاف شروع کېږي. نو زما به ټولو خویندرونو ته خواستي چې څوک هم اعتکاف ته کینی یا د اعتکاف حوالې سره پوښتنه کول غواړي، تپوس کول غواړي، نو هغوی به ننني پروګرام کې کال کوي. دې نه علاوه که د روژې د پیشمني یا د مونځ او د تراویحو حوالې سره، نوافلو حوالې سره تاسو څه قسمه سوال وي نو هغې باندې تاسو موږ ته خبرې کولی شئ. السلام علیکم. خجی 091-6515-093 ستاسو کولونه به شاملو. ټول لوڼو خویندو ته خواستي چې ستاسو د کولز کومه سلسله راغه موږ شروع کوو، تاسو موږ ته کولونه کولی شئ. جی سلمان شاه صاحب، پرون چې زمونږ دلته پروګرام شو ختمه شو، ستاسو سایټ ته زه درغلم نو تاسو به اورېدلي، محسوس کړي ماته یو کال راغی چې یاره په رمضان المبارک کې اعتکاف ته نارینه‌ی که زنانه‌ی هغوی کېناستل، نو ستاسو دا پروګرام اورېدی شي که نه شي. نو عام طور زه چې چاله جواب ورکوم نو هغه د مزاح په انداز کې وي، خو هغه صحیح مسله وي، خو چونکې زه کله کله خبره مزاق طرف ته، مزاح طرف ته واړم، حالانکه وي حقیقت مسله. ما ویلم دا جواب ورکړ چې یاره زما پروګرام پکې اورئ نو بالکل جایز دی او ثواب به کېږي. نو د دې نه دا مطلب نه دی چې ګنې صرف زما پروګرام، هر دینی بیان او هر دینی عنوان باندې کتاب کتل یا په ریډیو باندې بیانات یا تلاوت، نو دا په اعتکاف کې یا په جمعات کې اورېدل جایز دی. که زنانه زمونږ خویندې اعتکاف ته کینی او سپیشل زمونږ د رمضان دا چې کوم زه یم سلیمان شاه زمونږ رور قابل قدر سلمان شاه، نو دا پروګرام بالکل په پټو سترګو د اعتکاف حالت کې زنانه د کورونو کې ووري، نارینه د په جوماتونو کې ووري. او اوس ماته د دې حوالې سره ماته یادم نو چې زه به دا وایم، خو ماته یو میسج راغی چې یاره اعتکاف کې ستاسو شو اورېدل څنګه دي، نو بالکل په پټو سترګو زمونږ شو تاسو ریډیو وورئ او دې نه تاسو فایده والئ، ځکه چې دې کې هېڅ داسې لغویات نه، دا صرف د الله د رضا خبره وي او ستاسو مسایل او د هغې حل پکې پیش کېږي. صحیح ده، دغې خبرې وضاحت وشو. موږ به کوشش کوو چې تاسو سره خبرې اترې کړو، ستاسو کولونه شامل کړو، څه قسمه تپوس چې اسلامي کول غواړئ، د اخلاقو د کرښې د دایرې دننه مختصر او جامع تپوس پکوئ. مولانا سلیمان شاه صاحب تاسو له دغه خبرې جواب درکوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره دواړه په خیر استلې مشو حرکت ته پېما خوشاله وروره خپل پیژنګلو وکړه. زه خو مازلي خبرې کوم پېښور بډابېرې نه. ډېره مننه. خوشاله اوسې. څه تپوس کوي؟ دا تپوس کوم مولانا صاحب نه که نه په دې مونځ کې خو جمع ولاړې که نه، دې خو د امام سره تابعداري او اجازه د هغه حکم فرض دی که نه. اوس یو کس دی چې هغه په اخري رکوع باندې دی جی که نه، او شاباس، او هغه یو ټکي هغه ته پاتې دي که نه، نو هغه د خپله قاعده برابرولی شي که نه. مولانا صاحب سربستي طلاق سره ښیي. صحیح ده. تاسو ریډیو وورئ ښه؟
کور مودان د الله پامان. ډیر مننه جی. مازلی صاحب بډبیر نه دی وی چې را بندا په امام سره په جمع کې شریک دی او امام کله سلام ګرځي نو دغه وخت کې د مقتدی التحیات لا پوره کړی ني نو که مقتدی ته یو ټکی دوه پاتی نو دا دی پوره کینو امام سره د سلام واړی او کنا د ته ډیر التحیات پاتی وی مثال عبد ورسول پورو رسید چې استاد سلام واړو نبی اللهم صل الله مبارک اللهم ربنا پرید او د استاد پیرویو کا سلام سره سلام واړو. صحیح ده. کالون شامل او د منځو د سوالې سره چې کوم سوالونه دي یا تاسو چې پړه کې سهم تاسو ته کوېسچن دی سوال دی نو هغه تاسو کولای شئ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ رضا نمازګه خبرې کوم. جی څه تاسو کوي؟ استاد ته وایي چې د جمعه طرفه کې زمونږ ور کوټه شامل دي دا کنه او اعتکاف ولا او د سوادي دا او د شراب لاغې ته راځي دا ښه دی کنه. صحیح د ریډیو وره خاجي د استاد رند تقریزان دا اعتکاف ولا ترازی بیٹک تم جو پروګرام دی سر نه او په جمعات کې د باشروم یا د 10 چاردام سہولیات شته که نشته؟ نو شته او استاد رند تقریو ٹھیک ده. صحیح ده. زه تاسو ریډیو وره ښه اده سوالونه او د جمعات او بیٹک سره جو تر مته درشي خزه. صحیح ده. ریډیو وره ښه مهرباني. زمونږه د آپ کے مسائل اور ان کا حل دا یو فتاوا داغي لیکلی دي چې بنده اعتکاف تناسته او دلته د اودسماتي ضرورت راځي یا د غسل ضرورت راځي یا د اودس چاردام ضرورت نو دا هغه ضرورتونه دي چې د دې لپاره بنده د اعتکاف نه اوزي نو اعتکاف نه ماتيږي. نبی هغه زمن کې یو مسله ذکر کړی د چې یو بنده اودسماتي ضرورت پیښ شو نو دی با په جمعات کې فرض کا لیټرین شته او دی ال تخپل ضرورت پوره کولی شي نو افضل او غوره بهتره خبردار چې دی په جمعات په کم لیټرین دی هغه استعمال کی بهر اونځي. خو بیا هم بعض خلک داسي وی لکه مونږ ټول چې هغه زمونږه خپل یو خاص واشروم وی په کور کې بس مونږ الته واشروم ته ورزو استعمالو نه چې کم خلک په یو واشروم کې دتی بل ځای کې واشروم ته لاړ شي نو او د سماته کول نشي او هغه سه نشاط او تازگی وته نه ملاويږي نه دې ک بیا د جمعات واشروم پرې دی او د ضرورت په بنیاد خپل کور واشروم ته لاړو یا خوا کې د اجرې واشروم ته لاړو نو دته د دې اجازت به وي خو په شرط د دې چې دی به ال تزیخ خپل ضرورت به پوره کوي واپس به ایساریږي نه سمدستي به جمعات ته راځي. صحیح ده. ټیک دغه سوالونو جوابونه خصوصا د اعتکاف په والی سره خبره زکه کوم چې رګدري رځ پاتې لري د بس په خلک اعتکاف کوي روان د ګل په ورځ باندې 20 واروجه بینو پدې باندې اعتکاف ته بناسته کی پدې وجه باندې تاسو ته پوښتنه کولای شئ څه قسمه پوښتنه نه کولای شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر ضرور څوک خبرې کوي د چرته نه خاصه تاسو کې رور ستا په خبره موږ نه پوهیږو ځای به بدلی خاصه ډېر زیاته معافي غواړم ستا اواز دومره کم راځي چې موږ په خبره نه پوهیږو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ حماد علي شاه خبرې کوم سټیشن کورون سره. حماد علي شاه صاحب هر کله درته وایي څه تاسو کوي؟ تاسو دا د سر سره څنګه سړی وکړي کنه چې او څنګه وکړه او بیا لاندې کنه چاردام نه لري کړو وی لامبل چاردام بیا کوي کنه بس چاردام د لامبل سره وشو دي. صحیح د ریډیو وره ښه باچا صاحب چې کوم تاسو کو چې دا د دوی دا سوال او دا مسله چې دا نو دا د دوی د اعتکاف یا د روزي مسله نه کوي بلکې دوی د رمضان او د غیر رمضان خبره کوي چې یو بنده استنجا وکړه صفایو شو اوس د دین بغیر بس صرف چاردامه اونکو ډایرک شاور آن کو یا یو بالټي وبدي پزانه راواړو له غسل وکړو نو دغه چاردام د نه کړنو آیا چاردام شوی دی کنه نو د فقہی کتابونو لیکلي دي چې او د غسل سره چاردام خود به خود او شو. یو بل مسله تاسو ته ما اکثر دی کې خلک خطا کیږي او ګناګاریږي په اکثر چې څوک چاردامونه کې او سمدستي بس غسل کې ټول بدن لون شو نو خود به خود د چاردام او شو د غسل سره نو د دوی د خیالي چې ما خو چاردام پاتې نو د غسل نه وروسته بیا نلکی تکینی او بیا چاردام دوباره کوي نو کتاب لیکلی دی وای دا بیا چاردام کول دا بدعت او ګناه ده بس د چې دا غسل کې چاردام او شو خود به خود یعنی غسل یو که چاردام شو د دې نه پس دویم چاردام کول دا
حرام دی یعنی دا بدعت دی یا اس شک جوړول بالکل دا شک دی. نو دا شک د ختمول لپاره زموږ دین دا وایي چې دا بدعت دی ځکه چې دغه اودس چهاردام خود به خود غسل کې ادا شوی دی. صحیح ده. لکه بس اوقات داسې وشي چې موږ اکثر تاسو په ډېرو ځایونو کې کینو باسو د خلکو نه مورو چې وخت لږ وي مختصر وختي او سړی اودس چهاردام ته ځان تیاری د هغې نه بس بیا غسل کې بیا کپړې بدلوي نو وخت لګي. نو آیا غسل کې دغه مسله ختمه شوه؟ غسل کې چهاردام خود به خود شو. خو جی یو استادو خدمت کې عرض وکړم کله فرضي غسل وي نو په فرضي غسل کې خدای چهاردام مسخلو بو کې اچول فرض سنت فرضي غسل کې هغه وبا چول فرضي چهاردام کې سنتي. نو چې کله بنده فرضي غسل کوي نو هغه کې خلو پوزه خامخا ولمدي ټول چهاردام کې ونه کنو اومه غسل او شو خو چون کې فرض دوته پاتې شو د غسل درې فرض دی خو لکه با چول پوزه کې ټول بدن لمدول نو دغه بزانو براواړو له خلو پوزه پاتې شو نو غسل نه شو. لہذا زه د نفلی غسل کوم مثال د جمعې د ورځې غسل خلق کوي یا ګرمي د وای چې را بدن مې لږ صفا شي خلو سمیل ختم شي بزانو براواړو له نو دا خو فرض نو اس نفلی غسل وکړو دې کې چهاردام خود به خود او شو. ټیک ته ډیره خپل واضحه خبره ده تاسو کال کول شو تاسو نه کول شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لګي تیزی خبرې به کوي تاسو خبره به منګه وروخه څه تاسو کوي؟ دې زړه تاسو کوم چې زما هاون دی نو هغه زه د مونږ د څو نو هغه ما ته سم ډیر غوښتل کوي او سم وینام راته کوي. صحیح ده. نو ته بیا یو څه خبرو کوم نو په دې څنګه زمنا صحیح ده. تاسو ریډیو وره ښه یو بل سوال دی زما دا سوال دی زما خپل ډیر زیات کو کې نه په کورسه باندې زما هغه څه په دې کنه په کورسه مونږ کوي کنه په کورسه کې نو بیا مونږ صحیح ده. ریډیو وره ښه یو مال استاد ته وایي چې وظیفه راځي د کاروبار لپاره. صحیح ده جی. تاسو ریډیو وره. دا لومبني سوال دار چې زه خاون به نماز دی هغه ته چې مونږ کاغه بیا رټل کوي وینا کوي یا سزا ور کوي نو داسې خبره با خزه خاون ته نه کوي چې پاغي باندې د خاون دغه مقام خلاف ورزي وشي یعنی د خاون په بيدبه کې شماري. نور خاون به نماز دی نو خزه دی په اره طریقه چې خاون له تنبیه ور کوي اصلاح دی ولو کې وظیفه دی ولا شروع کی خو هغه خبره د خاون ته د به نمازه په وجه نه کوي چې پاغي کې د خاون بي عزتي کی دویمه مسله دوی چې په خپو مې درد نو په کورسه مونږ کو. دویمه مسله دوی چې په کورسه باندې د خپو د درد د وجې مونږ کو مانو د خپو درد کله کله زمونږ می مثال مونږ ډیر پیاده وګرځو یا ډیر ناستو کو نو په خپو درد وي یا کور کې ستړي شو په ولاړه باندې یا په بل ځای کې نو که دغه ستړي والی نو بیا په کورسه مونږ کو په ولاړه مونږ پکار دی او کنه په خپو کې داسې عذر او فرق او معذورتیا ده نیمګړتیا ده چې داغې د لاسه بنده د ولاړې نه سجدې له نشیتلې نو دوس معذور خیر دي ته اجازه ته چې دی په ناسته په کورسه کې مونږ کې درېمه مسله دوی چې داسې وظیفه چې کاروبار صورت واقعا چې د ماخام مونږ نه پس یو ځل سو کوئی هغه کور ته بنيستي د سره ناراضي فقيري به ناراضي مالداري به پکې راضي. صحیح دی جی. 091 6515 093. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ملام استاد ګروپ ریشت صدر نصرجیت ور په سلام کوم. وعلیکم السلام. مهرباني څه تاسو کوي؟ سړی د پوسل دا کو د مسجد سره په فرض کو فرضي مو سره کې جمعې لپاره وکي او مسبه کوي کنه پته مسبه کوي کو نه کوي تاسو ریډیو وره دا بالکل جی دا سر مسه چې دینو د دې مطلب دا چې را ز لون لاس چونکه ار اندام دا چاردام کې درې اندامونه وینځل دي او یو اندام باندې مسه کول دي د سر نو په چاردام کې دا فرض وی او په غسل کې ټول بدن لمدول فرض دي د سر مسه فرض نه ده یعنی درې سيزونه فرض دي په غسل کې خلقیو باچول پوزه کې باچول او ټول بدن یو ځل لمدول دا فرض شو نو په غسل کې د سر مسه فرض نه ده او دا مسه په چاردام کې فرض ده خو چې بنده غسل کوي نو خامخا لون لاسي که اوچی خو دا لون لاس کدی په سر را کوي د دې دا مطلب چې لمدول خینه چم خو اصلي لون لاس مې پراخه نه د خلون نه قبل کې د خلون لاس را نه قبل کې وبې پیرا واړولې لہذا د په طریقې او لا سره د غسل مو شو او د سر مسه ډیر خو شو ځکه چې په مسه کول هغه خو وخته اوچو او د پیوبو واړولې نو مسه نورم په غوړه طریقه شو لہذا د دې مسلې دا جواب دی چې په غسل کې مسه کول فرض
فرض نه دي خو ټول بدن لمدول دي ټول بدل سر وختم لمد شو غسل شو صحیح دی جی 0916515 د رمضان المبارک د برکتی میاشتې والی سره اف ام 93 دلور ریډیو 400 خصوصي پروګرام د رمضان المبارک مسائل او دغه حل تاسو وړاندې کوي تاسو ملګری سلمان شاه محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي دا غوینه تاسو تاسو نه کولای شي. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ شهاب الدین خبرې کوم تاسو دې بیلی کوم. مننه ست تاسو کوي. دی موږ دا تاسو کوو چې آیا بعض خلک راځي چې وایي چې په نوکانو کټکولو او په وختو کټکولو او د ماتيږي بعض خلک وایي نه ماتيږي. صحیح ده. بل څه تاسو شته؟ ریډیو ورخه. یو بل مسله ده. جی جی. زه مسله دا چې کله مختوی وتا جماعت مسجد ته حاضر شي امام جمع ولاړ نو مازیګر جمع شو ما خام شو ما فتن شو دی یو رکعت شو دوه رکعت شو کله به ودرېږي شاته د سلام وګرځي امام نو د رکعتونو چې کم پاتې شو دی دک وشو کته شو ته ریډیو ورخه. صحیح ده. اولنې مسله خو زما فکر دم وته دا اولنې مسله چې کوم خبره دوکړه هغه زما ذهن نه لاړه خو د دویمه خبره دی دا کوي چې د مازیګرې ماښامې د ماسخوتنې مونځ چې کوم دی یا د ماسپښینې څلور چونکې دغه کوم چې فرض راځي که نه نو هغې کې دا خبره دی کوي چې امام لاړو او یو رکعت شي او دوه رکعته نو د مونځ هغه طریقه کار یادوي چې ډک به کوو که ترتیب بدل شي. ترتیب جی مولوی صاحب سره مقتدی لیټ راغی نو مولوی صاحب دوه رکعات وکړو شاته مقتدی باقی دوه رکعاتو کې شریک شو یا یو رکعت کې خو ترتیب به بیا د سړی سوي چې استاد سلام واړی نو د فقه کتابونو لیکلي دي چې کله جمع نه امام سے فارغ شي سلام واړی او مقتدی بیا پاسي نیت دا واپس باقی مونږ رکعاتونه راګرځي نو د دې دا مثال شو لکه دا بندا اوسې نیت اوتړو او د سره مون شروع کو نو چې کم بنده د اوسې نیت اوتړو د سره مون شروع کین نو دی په الله اکبر باندې پورته شو د تحیات او استاد نه باقی رکعاتونه نه پورته شو الله اکبر وی ودرېد اوس د سره مون آغاز شو نو سبحانك اللهم نه وایا بیا د مون ترتیب د ځان لچ سوک مونږ کوي چې ډومبني رکعاتونه ډک کوي ورپسې رکعاتونه چې سو پاتې اتش کوي نو دته چې سو رکعات پاتې هغه کې ډومبني دوه بډکو کی باقی که یو رکعت او دوه رکعت او تش پاتې نه بت شو کی دغه ترتیب باندې وکړي. اسه زمان خپل دا د بوسته کزلاړه ما او د ماسخوتنې مونږ روان دي او امام اخیری رکعت چې کوم د سلام واړو ما د پتر چې دو سلام واړو ما اخیری رکعت امام سره وکړو جی نو آیا زبر دا لومبني درې رکعت چې کوم دی په دې کې دریم نمبر رکعت تشته د اولنی دوه ډکتی بالکل ما نه خواغه تلی دي کنه زبر عمره کوم کنه بالکل زبر عمره کوم ځکه چې یو خو اخیری ما امام سره وکړو د درې رکعت تش او شو امام سره باقی تاسو ته درې رکعت پاتې هغه کې دوه ډک او یو تشته نو تاسو به د استاد د جمع د ترتیب مطابق نه ځه تاسو به ځان لچ اوس نیت فرض کوي سړیو تړیو درې رکعات کوي نو د ځان لموس ترتیب وړو باندې سبحانك اللهم نشورو واخلي او بیا الحمدلله دوالین او یو صورت وي نړمبه رکعاتم ډکو شو دا اوس دې د استاد جی فراغت نه پس او درې د جمع ته نو دا دړمبه رکعات شو ورپسې چې بیا بل رکعاتو کې نو بل رکعات ته پاسې دا هم د دویم رکعات نو دویم رکعات عموما ډکوي او دا غي نه پس بیا دریم رکعات چې په خپل ترتیب کې اتشي نو اول ګوره په جمع کې اولنې رکعت چې کوم استاد سره شوی دی نه اتش دی خو هغه سره به دا بل تش نه یو ځای کې پیوس بلکې د جمع نو استاد سلام واړی نو دوه رکعت لومبني بر سبحانك اللهم شروع شي او ډک بو شي او بیا هغه نه پس اخیری چې کوم رکعت پاتې ابتش وشي. صحیح دی جی ټیک تا دغه شهاب ملګری نوم مراته یاد دی بیل کورونه مراته یاد دی خو ولنې سوال دغه زمانه خطا شو خیر کبیا کوشش کوم یا غدي کالو کی یا به ما تر آیات شي زب استاد تاسو ضرور کوم ان شاء الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور ریډیو بند کا جی دا میسج راغی چې نکونه او وخت کټکول سره ماشاءالله الله دې سره خو کی بالکل زمونږ اوریدون کې ډیر زیات قابل قدر دي بالکل ماشاءالله دا نکونه کټکول او وخت کټکول سره او د سره دام ماتيږي کنه ماتيږي نو دې سره او د سره دام نه مکروه کیږي نه ماتيږي او د سره دام شو فرض کا غسل شو داغې نه پس چا نکونه یا وخت کټکل نو دې سره په مونږ او د سره دام په غسل هیڅ اثر پرې نه وته. صحیح ٹھیک ته جی بل کال شامل چې څوک دی وسویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي جی د چرته تیرا اکثر دني سره
ها څه تاسو کوي جی تاسو دا کوي تاسو څه یو سره غسل وکي او رسول د استادام کوي دا څنګه لري خجی دینه مخکې د مکمل او استادام وکړل او بیا پر دې غسل کوي دا طریقه صحیح ده تاسو جی وزل بیا وای لکه تاسو وې چې روم دې سړي غسل کوي بیا د استادام کوي او دا څنګه دي جی جی او کله هغه نه علاوه سړي روم دې او استادام مکمل وکي او پر دې غسل کوي او بیا ولاندې باندې وګورئ بالکل جی تاسو ریډیو اور عزت دې مسلې جواب کوم ٹھیک ده ډیر مننه جی دوی اهم تاسو کو دا غسل مسنون طریقه دار غسل که فرض دی که واجب دی او که سنت غسل دی خو د غسل سنت طریقه دار چې اول بنده استنجاو کی د هغې نه رستو په سنت طریقه باندې چاردامو کی د هغې نه رستو بیا پزان باندې اوبه راواړی نو دا غسل شو یعنی چاردام د غسل نه مخکې سنت دی او باعث اجر او ثواب دی چاردام د غسل کولو نه مخکې دا سنت طریقې او د دې سنت طریقې ثواب ملاویږي خو کنا یو بندا غسل اولو کو بیا رستو چاردام کوي نو دا رستو چاردام ضروری نه دا بدعتو کې راځي دا سه اکثر جی زنانو ته مسله راشي د بیماری نه غوي غسل وکي او د تاده د وجه یا ماشومان جاړیا کټوي باندې تادی په وای چې زر د واشروم نو زم نو چاردام ته نه پاتې شي خله کې پوزه کې وبخو لازمی دی غسل کې نه چې زنانو فرض کا غسل کو او چاردام نه دی کړي نو د غسل نه رستو دی بیا چاردام نه کی بس دغه غسل کې خود به خود چاردام ادا شو صحیح دی جی کال اخلو چې سوق دی اور سویل غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام کیسه خیر جوړی خیر د څه تاسو کوي سب نه موږ دا په تاسو کوو چې رجا موږ تراو کې موږ کولو کنه دا داري نه دي ها دا موږ ولا کوي چې وو مو پساته غنا کوي چې وو چې دا پساته هم کې غنا یو تاسو نه چې پساته په مثال باندې موږ کیو کنه او دا مسله راځي د خلکو کوئی پنځ پیرانو په تنول نه کې یو موږ کیږي بل په نه کې دا څنګه مسله ده نه دا درې مو غړول نو څه چلو شو بیا دا په سټ باندې مو غړول وی کوي چې وو دې باندې موږ کیږي غنا ما دا ته په څو په کیږي او کنه کې په دې باندې کیږي بس غړول بس پرونګو ها په درو باندې مونږ مو کو ای په سټ مو غړولې سټ څه شي دی دا پټا سایډ باندې الټا سایډ باندې ټیک ټیک موږ چې خلا داس او کنه صحیح ده یو الټا سایډ وی زه صحیح ده ریډیو ورخه بس یا صحیح ده زه اصل کې موږ ته د اغه زینو نه کال راځي چې زمونږ د غوي په جبه کې معمولی فرق وي زه یو خبره کوم ما پی غواړم تاسو دا خبره کټ کوم اکثر په موږ اثر کې وړي جانماز ولټه موږ پکې پورا منځو کو کنه بیا دې د بقاری چې ویل چې مونږ بکیږي نو دې دغه د پوس کوي دا مصلا جانماز یا په جمعات کې درې قبله په نور خاطه واچولې شو یعنی الټا کم چې قبله ته پکارو اغا نور خاطه ته شو نور خاطه والا قبله ته شو نو په داسې درې او یا دا درې الټا کې دا پور الټا شو یا جانماز الټا سایډ کم چې پزمکه پکارو اغا بر طرف ته شو بر طرف والا ازمکه ته شو نو په دې دواړو صورتونو کې چې د قبله نه بدل کړي مونږ کیږي یعنی ته مخ قبله ته ساتنو کې ته په خاورو کې مودرې د مونږ دی کیږي ٹھیک شو دا ډیره خپل خبره ده جی کال اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه خاجي تاسو आवाज کټ کیږي زه به بدلوي نه आवाज صفاري خبستا سره به صفاوي خو زه به نه پويګم جی ها نو आवाज ورځي او صحیح شو تاسو ریډیو بند کینو زمون خبرې به وره ها خاص دې چوک کې مې اوس په دې سات باندې غوزانه غشتله خجی نا غوز مې په بس باندې اوس شو بس په خلیته ته واچولو او څنګه دا ما ته ورستوري کوجه خجی ما وته او بس هغه یار ورغلو بس کله دې اخر صفه کما چې داس چلنو کو خجی نو مې تاسو کو چې څنګه ټیک شو تاسو ریډیو وره جی ښا
ډیره مننه. زمونږ د 400 دی چوک کې مې غزان واغستلو یو متمات کو خلیته مې کو نو چې دا ماته کو خلیته دې کو کړی تیر کړي خدي کړي دي د سره روزه نه ماته او چې کم ملګری د ته او وینو کستاسو صحت داسې او بل دا چې دا غوز داسې شي نه چې بنده په خوراکو کې موړ بشي او یا بتګي دې تند به ماته شي نو دا چې کم لیدون کې بنده او قتل چیرې یو بنده روزه د خوراکي هغه ته یادول پکار دي په شرط د دې چې دغه سو خوراکي د صحت ډیر کمزوري لکه سیله راشي لوزي دونه کمزوري بنده نه د ته یادول نه دی پکار که کمزوري بنده نو ډیر خوراکي پورا د بس ځان موړ کی یا یو بوتل وبوس کی بالکل ته جیز دی تاسو ته یادوي ما او کنه زمو په شان صحتمن وي ناغه ته یادول پکار دي چې راستارو جره خوراک مو کبار حال په ایره خوراک لګو ډیرو یو ځل دوزل لزل ټول ورځ په ایره چرزل خوراک شي روزه نه خرابېږي کیږي اکثر ملګرو د ایمان روزه د سره نه ریږي موږ نه خپل نه او زه غواړم چې باندې کله کله روزه ریږي کال شاملو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه تاسو کوي د مولانا صاحب نه؟ جی مولانا صاحب نه دا تاسو کوم لکه په جمعات کې کوم الکان کې کنه انتقاد تا او لکه هغه دعا او درې الکان لکه په یو د غیرت او کړي کنه او دعا درې الکان نشي یو رهایش کې جی یو رهایش کې مطلب یو ځای کې کنه یو لکه یو جماعت کې یو ګټ لکه دوه کسان ناست درې کسان په یو ځای کې کنه او بل دا تاسو لکه هغه لکه څنګه راشي ما خدان کې خبره ورته کوي تاسو دا څنګه دي تاسو ریډیو وره مولانا صاحب ته دوا راته کوي دوا به کوم اجتماعي دوا ډیر مننه جی دا یو اهم سوال دی اعتکاف ته چې کم نارینه کینې نو د دوی لپاره یو څو شرطونه دي هغه پکار چې پاغي عمل وشي ډیر سوالات ما نه په موبایل میسجز وغیرہ باندې کیږي هغه ټولو مسلو حل دی اعتکاف ته چې کم خلک کینی نو اغوی له پکاري چې د خپل کلی په جماعت کې اعتکاف ته کینی د دې بفیدوي او د دې شرط نقصان نشته بندا په خپل کلی کې جماعت کې اعتکاف تکې ناستو نو د دې ډیر ثواب دی د کلی نه بار په بل جماعت کې ناستو نو ډیر ثواب نه کیږي نو خدای چې اولنې شرط دی چې څوک الکان یا مشران سړي اعتکاف تکینی نو د کلی محله نه بهر په نورو جماعتونو تمزه مکینه د خپل محله او د کلی جماعت کې کینه د دې د باندې حق دی ثواب به ډیر کیږي دویم دا چې هغه خلک د اعتکاف تکینی کم خلک چې موبایل په اعتکاف کې نه استعمالي او یا استعمالي خو موبایل په اعتکاف کې پرې خو دو اعتکاف کې ټچ والا موبایل چې دینو دا قطن نه پکار دا سينارینا کې اعتکاف تکینی نو زما مشوره دا چې دوی یا موبایل پرې دی یا د اعتکاف پرې دی البته دا سی چې کله کله ساده موبایل بند ساتي یا ټچ ته خو نت پیکیجز یا فیسبوک یا پبجی گیمونه نور دا ټوله بند کړی دي موقوف کړی دي صرف دې لپاره خپل ساده موبایل یا ټچ بند شوی موبایل دې لپاره استعمالي چې روزماتي وخت کې کور ته ټلیفون کوم چیرې زما دې سیسته زړه شوی دی مال جامې وروړي مال خوراک وروړي مال پېشمنې وروړي مال یخي به ګرمي به شربت وغیرہ دغه ضرورت لپاره اعتکاف والا بنده کوم موبایل استعمالي نو خیر دی دین علاوه په دغه استعمال جایز دی دین علاوه اعتکاف ته چې بنده کینی نو دلک یاران دوستان د شپې نا وخت راځي نو کد سره دینی خبره کوي نو بالکل جایز دی او کد سره اسی بار د دنیا د اجرو کم مجلس او غپې شپې هغه دل ته جمعات کې کوي نو بیا دل پکاري چې یا د اعتکاف پرې دی یا مرګور له پکاري چې د اعتکاف ته پرې دی دا یو څو ضروری گزارشاتو چې په دې باندې عمل ډیر ضروری دی چې وشي صحیح دی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا خو مسله څه ده چې په ژبات کې اعتکاف ته لکان کې بیا د دې نه کسان صحیح مو ته د درې ځلې مې دې سره مکه نه صحیح یو د اعتکاف ته کوم ځای نه ستې بانګ ویل شي کنه جواب درکو ښه اعتکاف ته کوم کس ناشتي جی اذان کولی شي کنه بالکل اذان کولی شي خو په شرط د دې چې د اذان په جمعات کې دنه نه کی اصل کې چې مسله تاسو بمنی اوریدلې د جمعات کې د اذان چې دی نو د جمعات په بر داسې ځای کې کول پکاري چې چونکه اذان خو د هغه وخت نه مونږ باندې لازم شوی کوم وخت لوډ سپیکر نو هغه وخت کې په مناره کې او مناره عموما د جمعات سبیل طرف ته وي یا د جمعات نه بهر وي چتا نو د جمعات حدود نه بار مناره غي ته معتکف او خطو اذان به کو نو اذان سره اعتکاف تم سرور په نو
ک جمعات کې دنن اذان لکه نن سبا دور کې اذان زمونږ په جمعاتونو کې دنن کېږي محراب سره کېږي نو داسې معتکف که دغه ځای اذان کوي نو بالکل کېږي اعتکاف نه خرابېږي ثواب یې وشو. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد आवाज ډیر زیات کم راځي. وله درځي. اوسې گزاره وکړه څوک خبرې کوي د چرته نه؟ تاسو سلامونه او مفتی صاحب تاسو په خپل پروګرام باندې ډېر سلامونه احترامات. وعلیکم السلام. خوشاله اوسئ. مننه جی. وعلیکم السلام. محمد فیضآباد کلشان خبرې کوم سرجی ما دا دوی ما مفتی صاحب په دې کې غوښتي چې دا بعض غاښ خلکو دا کور لګولي کنه سرجی. واو یې سره دا غوښتل ما یو کې هڅه کړې چې هم دغه موریدي او چې په دې نو کنه ها صحیح ده. تاسو پیغام راغی تاسو ریډیو وره ډاکټر ستم چې وایي دا ځکه سره څنګه په دې منګ پرونه بل اور خبرې کړي خو تاسو دوباره وره ښه ډیر مننه. دا غاښ باندې کور داسې واچولی شي چې هغه بیا لرکیږي په ګوتو باندې یا تاسو به هغه مثال به دوی لور کما په خوا به خلکو جامې داسې لګول ټول غاښونه به هغه به د خوراک ټیم کې ولګول چې خوراک به ختم شو د کیدنه جامې به اوېستي نو داسې غاښونه د خلینه به وباسي یا داسې کور غاښ ته چولی شوی کیپ وته چولی شوی چې هغه د وستو قابلیت او پاسانه د خلینه لرکیږي تکلیف په نه رسی نو که داسې کور لګي دلی نو دا بیا لرکول د غسل وخت کې پکار دي. خو عموما ما په خپل تحقیق کړی اوسنی چې څومره د غاښ کیپ لګي یا بل غاښ لګي نو دغه داسې چې دا پرمننت وي دا کلم نه لګي فکس لګیدلی وي او کده وباسه نو غاښ جامه به ماتيږي نو داسې حالت کې کدا سي کیپ غاښ ته چولې شوی دی چې هغه لړکېدو قابل نه تکلیف ته نو بس دې سره غسل کیږي په غسل باندې اس اثر نه پریوزي. صحیح دی جی. بلکې اخلو چې څوک دی او سوال غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ خان خبرې کوم باندې ورنه ښه څه تاسو کوي جی؟ مولوی صاحب نه دا تاسو کوم چې سره څلور رکعاتو نیت وترلې او په دې کې سجدا سوا شي او تاسو چې نه چې څلور نو کته پنځه مې وکړنو چې دا سوا وکړه کنه دا موږ بیا د څلور رکعات راګرځو یا ما چې د تیمم طریقه ته وغه چې تیمم څنګه وه شي په څه تمه دغه باندې خاور راټه باندې خپل باندې په لاس په ولا راکلو په دې دات طریقه ته وکړي. صحیح د ریډیو وره ها. اړمنه سوال د دوی کله چې تاسو باندې د پوزو کې نو هم خبره خطا شي. دا دویم سوال خو دې د تیمم خبرو کا اولنې سوال دو کو چې مونږ کې سلور رکعات دي او انسان غلط شي سجده سهوا کولی ناغه سجده سهوا دویم دریم رکعات پوری کولی یا به اول از سره نو بدی د سلور رکعات کې د دغه وضاحت غالبا د دوی د سوال داسې ما سره ډیر فیل کړ چې سلور رکعات او شو ک 15 رکعات او شو په دې باندې چې بیا وی سجده سهوا کوم نو آیا زه به د امون دوباره کوم ک په سجده سهوا سره د امون ټیکيږي. نو کتاب دا مسله ذکر کړی دا وی چې کم بنده ته روزانه د شک مریض دی روزانه وته دا مسله راځي چې را ما درې رکعاتو کو کسلور وکړل سلور مې وکړل ک 15 مې وکړل دا شک او شوبه وته روزانه راځي یعنی شکیب مرض دی نو دا بنده دی بیا په خپل غالب ګمان باندې عمل کوي. مثال د 3 رکعات کړی دي او د شک شو چې ما 3 رکعات وکړل کسلور مې وکړل نه چې د ار 100 رکعات کړی د شک شو بیا نه غا ذهن کې یقیني خیال راغی چې رکی دي شي سلور مې کړی نه دې په دې غالب ګمان باندې عمل مو کی کړي 3 رکعات خدا د غاړه د سلور رکعات خلاص ځکه دا معذور دی خدا د چې سجده سهو به اخر کې کوي او یو زمو ساسو غوندې خلک چې هغه د شک مرض الحمدلله نبی الله دې کسو کوي هغه ته وساتي او خدای صحت ورکړي نه چې کم د شک مرض والا نوي او هغه ته دا مسله چې ما درې وکړل ک سلور مې کو ک 15 نو دا سه بنده سجده سهو باندې کانه دی و د امرز دوباره کوي د سره او هغه کې چې شک رانه شي پورا رکعاتونه به دوباره کوي. صحیح دی جبل کال شامل او چې څوک ویل غواړي او څو ویل غواړي د کوم ځای نه کال کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه سلمان شاه وای خوشاله اوسئ. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ الحمدلله خیر دی زه کوم خبرې کوم دا یې ست مې نه دي. خوشاله اوسئ. هر کلی درته وایو څه تاسو کې ماجی مولانا صاحب ته یو ریکوست را تاسو مې د کوم په اعتکاف کې را کم نکلی خلق ناسي ندي یو پردا جماعت په سر تړي او په هغه کې غون سره چې کسان ناسي ندي خو دغه چې اعتکاف د دې غون دي کنه ځان د پکاري ځان لګي. صحیح د ریډیو اورخه یو او ځما خبره مې دا کوله مولانا صاحب په دې هغه کړی چې یو ورځ اعتکاف کنه نو دا تاسو چې د اوکې چې د جواب راځي چې دا سحر نه دا
سټیم نکالي کیږي او دا سټیم پوریږي. صحیح د ریډیو اوره ها. لومبنه سوال چې د دې روړ دو چې اعتکاف ته په جمعات کې خلک کینی نو یو وخت یو سایډ غون بند کی پردیو تړي او پاغه کې ټول یو زیناس د اعتکاف ته نو دا جایز دی او کنه ځان له هر معتکف بیل بیل پرده راته وي نو دا پردو دا رواج اوس په جمعات کې راغلی دی او په جمعات کې چې بنده اعتکاف ته کې ناشته نو د لپاره پردې تړل نشته دی بالکل د جمعات د مزګزار او سخکارا په ډاګه کې ناستیم شي ملاستم کولی شي خو چون کې دا پردو سیستم دی لپاره راغی چې معتکف ستړي شي شپې وی خطر کی شب بیداری شي نه دل بیا به کار چې آرام لګ زیاتو کی نه دی بیا پردې زکه پډاګه چې بندم لاسي کله لمن رانا کله یو شام لاس کله بل شام نه دی لپاره علماء دا تجویز ورک چې تاسو خیر یو سایت ته پردې وتړي او پاغي کې ځان په پرده کې آرامو کې ځان یو سایت ته کې نو په جمعات کې پردې یو کس ته بیل بیل لګول دا ضروري نه بلکې یو سایت ته پرده چې ولګي ټول پکې یو ځای نو خیر دی. صحیح ده. دویم سوال د یوې ورځې د اعتکاف چې بالکل ما ویلو یو ورځ اعتکاف نه بلکې یو غنټه اعتکاف کیږي او ثواب دی پکې خدا یو ورځ یا یو غنټه اعتکاف چې دی نو دا نفلی اعتکافي دا د روزي د میاشتې یا د نظر د منښت اعتکاف والا پشان نوي یعنی واجب او سنت اعتکاف نوي نفلی وي کم چې واجب اعتکاف وي نو هغه به د ماخام نور پریوتونه مخ کې شروع کې او چې سور ورځې د منلي هغه مر ورځې تیری شي ماخام نور پروزي بیا اعتکاف ختم شو او کم چې سنت اعتکاف ته نو هغه ان شاء الله د ګل پرز د رمضان د اخره شری شروع کیږي به ماخام نه مخ کې به داخل شي او چې نور د اختر میاش اولی دی شي نور پریوته میاش اولی دی شو اعلان شو سبا اختر دی نو بس بیا د اعتکاف ختم شو نه د دې لپاره ټیمونه دي او نفلی اعتکاف د سارم کول شي د شپې کول شي او ار ټیم کې لګ او ډیرم کول شي. صحیح ده. دا اکثر علماء کرام وایي تاسو جمعه ته زینو خیخ په کله دنه کې نو نیت کوي د اعتکاف نیت کوي چې کومه پورې ز په دې جمعه کې مزما د نفلی اعتکاف نیت نه دی بنده کو ګوره په وخت منټه تیر ک نیمه غنټه تیر کړ دا ټول د اعتکاف ثواب وشو خو د اعتکاف هغه قیود په لازم نه چې دی به بار نوزي چې څنګه ټیم پوره شو جمعه نه با ضرورت پوره شو باروزي نو ودیزي اعتکاف نفلی ختم شو ثواب وشو. صحیح ده جی. السلام علیکم. خجی 0916515 پروگرام تاسو ورې د رمضان مبارک تاسو مسائل او د حل ز سلمان شاه محترم سلیمان شاه صاحب را سره موجود دي تاسو کال کول شي او خپل پوښتنه او تاسو کول شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کار صاحب څنګه خیر څه تاسو کوي جی؟ بیا تم خري الحمدلله. دا زه لوګو کار کوم. خجی د لوګو کار مار کوم نو زماده کې پیسې کوڅو کې بندي لکه سلسله 200 روپیا را خلک راغی کنه خجی او 200 روپیا په ما زکات کیږي کنه خو ماشاءالله زه سید او نور څه کالی پدری څه نقد پیسې شته نه جنا نور نشته یو ګاډ مې عمر کې سره پکېشته خو لکه هغه ما موټر ده کنه ها نو هغه د قدم کاده کړه خپل پکې زو راځي او پتا باندې قرض شته په ما شته ولګ دی تقریبا 30-40 روپیا دی یو د ما 2.5 لګري مارکیټ کې د 2.5 لک روپیا بند دي مارکیټ کې نه کوڅو کې ګرځم ملوخي کارون په موټر سایکل کوڅو صحیح ده زره یو وره کوڅو ما سره نوی د کوڅو خاصه صحیح ده ډیره مننه مهرباني. د دوی دا سوال چې را گاډي را سره ستا خو د کور خپل ضرورت او ماته ګوډه د پاره دي او زما چې کم روزګار دی نو هغه کې زما 2.5 لک روپیا دي او ما باندې 30-40 هزار روپیا قرض دی نو دا بنده بیا مالدار دی کدی وی چې را د ضرورت گاډي دی ارس دي خو په گاډي بیا سرسایه پیراشي یا نه خدا 2.5 لک روپو خبره چا سره چې او یا زر روپے وی دا بنده مالدار دي سرسایه به ور کوي خپل او یا زر روپے نه بلکې 2 لک روپے د سرشتانو دی به سرسایه ور کوي اوس کده د په بل پوری دي نو امید دی مالک ته خټیک د چې د لاس خالی دی بل سره پوری دي نو دی به سرسایه ور کوي. صحیح دی جی. کال شاملو چې موږ سره سوق دی او سوال غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاخی جوړی څوک خبرې کوي د چرته نه؟ رقیب الله خبره کوم د غاړې نه. څه تپوس کوئ؟ مولانا زمرا دا تپوس کوو زګان مې د زلمې ریډیو نه یو مولانا سره لګیاو کنه جی او په اخر کې مې دا ته وي ما ختم منځنه یو څلور کا تنفلو کې کنه وای لکه داسې دې لکه په قدر شپه باندې هر کله څلور کا تنفل کې کنه نو سرسری مې دا ورته ما د تپوس یو کوچ آیا دا څنګه دی؟
د دوی دا مسله چې بیګا یو زلمی ریډیو نه دا اوریدلی مولانا صاحب چې را ماسختن مون نسلو رکاته نفل مخ کی کوونو د دې بس خاص ثواب یاد کنو معذرت سره هم د دې ماته پته لګیږي نه نو بهرحال یو عالم سره د رجوع کی داغي نه معلوماتو کی بالکل او مخ کی منګه دا ویلو چې لکه مختلف ریډیو دی یا ټي وي دی یا زمون ملګری دی بلکې زمون علماء کرام دی لکه تاسو بخپل دروازه څومره بیانونه کوي نو ظاهر خبره ما مخ کی یو د دې خبرې وضاحت کړو او بلکې تاسو بخپل د خبرې وضاحت کړو چې د مشر مفتی صاحب محترم مفتی عبدالله شاه صاحب چې کوم نقشې دي نو هغه د 400 د پاره دي چونکه مفتی صاحب دي د 400 دي مون خلک د 400 نو هغه کې چې د کوم د افطاری اوقات یا د سحری اوقات نو هغه د 400 د پاره دي اوس د نورو علاقو چې زمونږ ستر علماء کرام دي په مونږ دي زمونږ د سر تاجونه دي مونږ داغي قدر کوو داغوی د مقامی وختونو تر مخه نقشې جوړې کړي د مفتی صاحب محترم چې کوم نقشه ده نو په دې کې اکثر بیش لیکلي چې د 400 د ورګردونه واکیلی نو دا د خبرې وضاحت ته ټول علماء کرام څومره اوریدونکو چې دیغه ته دغه وایو چې ټول ریډیو والا ټول میډیا والا ټول اخبارونو والا ټول علماء کرام زموږ د سر تاجونه دي خو ار علماء کرام یا ار مولوی صاحب د خپل علاقې خبره کوي غلطه خو نه مکنه چې هغه د هغه علاقې کستاو سم مسلې نو تاسو هم داغه سره چې دنو داغه وضاحت کول شي بل کال شاملو یو ملګری ماته کالو کو چیرې مونږه خبره درلېګلې د هماده تر دې د موصول شوی نه د تاسو خبري نو تاسو 0916515 باندې راشي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کارشه وعلیکم السلام ست پوس کوي هري چې زمون خدا ته پوس کې د زمون کول ولای چې کاپ تکلیف نه جی جی او دا د خاون ضرورت برابرول شي کنه شي دا تاسو جی صحیح دا تاسو ریډیو وره د خاون چې کوم ضروری خبره تری دي نو هغه په اعتکاف کې ممنوع دي صحیح ده اعتکاف والا بندا دی به بالکل پابند وي د خپل جائز خواهشاتو نه بزان ساتي نو که فیمیل یعنی زنانه غور کې ناسته اعتکاف ته نو خپل خاون سره نور ضروری تعلقات ساتلې قائمول نشي که دغه تعلقات د شپې په حالت کې ادا شو او قائم شو نو اعتکاف بمات شي صحیح دی جی السلام علیکم خاجی تاسو خپلو کې چې دنو هم خادي کوي السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبرې کوي د چرته نه خبرې کوم د سړیرونه ست پوس کوي عدنان بھائی بیان دی مولوی صاحب نه راځل چې روم پرفیوم یا عام نه کپو پرفیوم بینو د سره جماعتي نه کوم قسم پرفیوم یا د کمرې پرفیوم او یا د کپو پرفیوم روجا ماته دل یادې کنه الکیاوان روجا ماته کی کنه ریډیو وره ها دا سپری پرفیوم عطر وغیرہ دې سره قطعا روجا نه ماتيږي البته کله کله خلک اگربتی او لګي نه دی غلوګي راځي جمعتونو کې اکثر چته بهر ځایونو کې ختم کې نو ختم خیر د شپې وي بهر او دغه نن روجا لګي څنګه او دغه خبره ده ټیک ده بلکال به اخلو دغه وضاحت تاسو کې جی دغه اگربتی کو صحیح ده ټیک ده بلکې هغه چې موږ سره څوک دی او سوال واړي زه مولوی صاحب طرف ته بیا زه هغه ملګری جواب هم کوي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک خبرې کوي د چرته نه شهزاد خبرې کوم د صدریاب نه ښه شهزاد څه تاسو کې د دې د قسم نه دا تاسو چې بعضی خلک د غسل نه مخکې او د چردام کوي چې بغیر د چردامه غسل کوي او کنه صحیح ده ته ریډیو وره زه یو خبره کوم چې دا ماته پته نه لګي ماته اوس د تاسو د پروګرامونو په برکت ماته پته ولګي چې بعضی یو مسله لکه د غسل او د چردام دا مسله ده دا بعضی خلک ټول مرور کار پیش کوي جی بالکل لکه یا او د چردام مخکې کول یا رستو کول زما په خیال چې بده سو سوالي سره تاسو وضاحت بالکل جی بالکل خو او مګه د شک خبره برازي چې بعض انسان لکه دا خوري خبره چیرې دا به څنګه یو دا څنګه چل دی دا حالان کې پدې کې بعض مسلې دا سری چې تاسو دا غي دوه درې ځله وضاحت وکړو بالکل خو بهر حال بیا هم د ملګری خوشاله وي د دوی خواهش ته او بار مسله ویلو سره زړه ته کوزيږي جی جی غسل چې بنده او کی او چاردام نو کړي نو د په چاردام نو کول سره کد فرض ک پزانو برا واړو له خود به خود د غسل کې چاردام ادا شو ټیک شو د فارغ الذمه شو
د دې ذمه فارغه شو. اوس د دې نه رستو کدی چاردام تکینه نو دا چاردام ټیک نه دی دل په کار دو چې په سنت طریقه اولی چاردام بیا یې په ځانو براړولې هغه به ثواب شو. خو چونکې د سنتو خلاف عملو کو چاردام نه کړي نو غسل شریعت وی بیا هم کار ټیک دی په ځان دی براړولې غسل کې چاردام ادا شو. ګوره په یو لفظ سو جملو کې ما 15 شپږ ځله د غسل لفظ وی نو په دې د غسل سره چاردام ادا شو. دوباره چاردام په دې نشتا که دوباره کوي غاړه بندره دغه وختي ملګری موږ لګ فن طرف ته وړي دو مزاح طرف ته دا اگربتی که چا لوګي کړي یا داسې سپیلنی لوګي کړي خوشبو لپاره یا د بل ضرورت لپاره نو که دغه لوګي د روزي په حالت کې بندره کاږي او خلو پوز او توازو وځي دا لوګي تیری ندي سر روزه ماتيږي. غیر اختیاري که پوز ترازی نو خیر دی روزه نه ماتي خو که قصدانه بندره څومره خولي خوشبو ده او ځان ته ورجوخ شي ځان ته راکاږي روزه به ماته کی. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې تا ډیر خوشاله کی سره زمنګا او ست تپوس کې او څوک خبرې کې او د کم زینا یا زری خبر کوم د پور مارکیټ نه ها ست تپوس کې تپوس دا کوم د باندې وخت زنانه کور کې د نو څوک سره نه وي او هغه باندې مانځه وخت چې سره راځي ماشوم چې هغه دغه ماشوم د وجه ماشوم کاله وفات شو خدای او نو دا حالت کې دا ماشوم وکړای یو کوم څه کې ز صحیح د ریډیو وره او په دې سمجا ته او موږ لکه دا به مثلا هم د پتره خو نور خلکو لپاره دا پروګرام دا چې د ټولو ته کومه کې आवाज اوري کنه او عمل ایمانیت ته ورته کنه نو هغه ایمانیت لپاره به څه کوي سبا استاد سره به کې کنه دې ایمانیت تاسو په وضاحت طلب کې نه د سوالې سره لکه امنت بالله ویل مسلمان دی وغل نه ورته کنه او نو دې چې امنت بالله ته نه ورته نو د ایمانیت کمزوري نو دې ورته کی ٹھیک شو جی تاسو په مسله باندې پېښوم د دې اولنې سوال لګا واسلو نو زه په پېنه شوم د دې دویم سوال جواب تاسو ورکې نه اولنې د تاسو او دویم سوال د دې دار چې یو مسلمان دی کمزوري زمونږ غوندې وغل امنت بالله نو ورزي الفاظ نو ورزي نو کنم ورزي نو کافر نه دی مسلمان دی ځکه چې امنت بالله کې کومه غټي عقاید عقیده ذکر شوی دی پاغه د دې مسلمان چې دا ساده دی خبر نه د دې په زمونږ نم زیات کله کو پوخ عقیده ده پوخ ایمان لہذا دی په عقاید باندې کامل مسلمان سوچه مسلمان دی پاتې شو د الفاظو کمزوري نو د کمزوري کړه پدې باندې پدې سو کافر کیږي نو خو بهر حال دا یو خراب نقص والا عمل دی یو سړی د خپل عقیده د الفاظو نه خبر دا خبره نه ده. صحیح ده. دا ولنې سوال دوه معنی لګیر شو بیا راځي زنانه چې ماشومه سو وسره نور په وینه په کور کې زنانه مونږ کوي د مونږ ټیم ته قضا کیږي ماشوم جاړي یا روانه کوي نو سبا کوي ماشوم کدا سه روانه کوي چې اغه ځان وجني مثال به تور ګیس لګیدل دي یا اور لګیدل دی او یا تنور دی یا ګرمي وب پرتی دی او دا ماشوم مور ته پته چې دی دون روان دی ځان خوګي او ځان وجنه یا بجلو ته ورنږدې کیږي بجلی تارونه ښکار دي نو مور دی بیا په دغه وخت کې مونږ پری دی او د ماشوم حفاظت کوي چې څوک راشي ماشوم ته والی مور دی مرزو کی که قضا شو خیر دی. صحیح دی. خپل خبره ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر ضرور څوک خبره کې د چرته نه ضرور خبر کوم څه دې خاصه تاسو کوي اوس چې دا چې سره د خو پاسې نو استنجا کوي یو سوال دی او دیم سوال دی چې جمعه سره د کور دې د ماشومان راځي باندې ټکات نه کوي ماشومان راځي هغه سره خوشي لږه کوي او ستې کوي نو دا کیږي ماشومان سره سلام دعا یا ماشومان خلول پغې کول جمعه سره چې کنه کور جمعه سره صحیح ده. خپل خبره ده جواب درکې ښه دوی اولنې سوال هم کو خودویم سوال لا کوي چې اعتکاف ته سړی ناستي بچي ول جمعه تلاړ شي غې خپل کې پغې کیا جوختي کنه مور لا کور کې اعتکاف ته خپل بچي ورننوزي کپړو کې هغه اعتکاف والا صادر ته دننه پردې ته دننه نو مور د خپل بچو سره خ پوره مينو کې څنګه چې د اعتکاف نمخ کې وسره کولا دارنګ پلار اعتکاف ته ناسته یا رور اعتکاف ته ناسته نو د پلار لا یا رور لرونه او پلار ل بچي اعتکاف ته ورل جمعه ته نو پلار د وسره اغه سیمینه کوي څنګه چې اعتکاف نمخ کې کولا یعنی خپل بچو سره مینا دا ار وخت باعث خیر باعث اجر او ثوابي نو کې اعتکاف کې ناسته نو خپل بچو سره مینا کول سممانات نه لري خپل بچو سره مینا ار وخت خبره ده. صحیح دی. یو چې د خوب نه پس استنجا کول پکار ده جی دا خوب نه پس
که بنده بدن صفا دی دی پزان پوی دی چې خوب کې ماته احتلام وغیره نری شوی او زه چې د کېدم نو ما صفایی کړی یعنی زما بدن صفاو نو دغه بنده که خوب وکړو راپاسې د بدن بیا هم صفای نو استنجا ضروری نه ده خو بیا هم احتیاط پکار دی چې استنجا یې وکړه نو خو خبره ده خو د خوب کولو نه پس چې بدن پاکی نو استنجا ضروری نه ده. صحیح دی جی. اخیرنی موږ سره وخت چې کوم دیونه په ختمېدو دی کال شامل وو. السلام علیکم. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه ملکم دربین خبرې کوم کنه څه تاسو کوي خپل پیرم مالا سید هغه راکړ زه سره وښیم نو استاد ته وایي دا وایي چې زما الرجی ډیره زیاته او ما ته دې دوا وخورې او ډیر زیات علاجونه مې کړو خو نه کیږي. خاصه د ریډیو وره لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. ډیر وای او په وبو باندې چوپ کوي نو د روجماتي نه پس هغه دمشوي وبس کې ان شاء الله دا الرجی دا مسله به خدای پاک حل کی. ماته یو میسج یې اخر کې راغی چې بیمارو بندا وای چې ماته ډریپ یو لګاو ډریپ سره ډاکټر وای چې روجه ماته نو ډریپ خېجول سره انجکشن لګول سره کپ مټ باندې وی کپاره کی دې سره روجه نه مکروه کیږي نو سره ماتي. صحیح دی جی. خیرنی دو کارونه به شاملوم بیا وخت را سره ختم دی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قربان تاسو आवाज ډیر کم راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه تاسو کوي چې موږ ځوړل یو نو موږ هی پاسو ما چې موږ لپاره وظیفه راکې نو موږ حافظه درسته شي. صحیح دی. بادام ډیر خوري ښا صحیح دی. ډیر مننه. دا بهترینه وظیفه وا خو په دې پیسې زینو دا وظیفه څوک نه کوي. خیر زه ته به پیسو مفت وظیفه ورکما ماسختن چې څوک د کیږي نو 21 زله اناتوینا کل کوثر وای په لاسونو پرې تلو چوب کې او په سر راکاږي په ځانم چوب کې ان شاء الله حافظه به قوي شي مضبوطه به. صحیح دی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور څوک خبرې کوي د چرته نه؟ لقمان خبرې کوم د تنګیل وړ شانه. لقمان څه تاسو کوي؟ سر د درد لپاره وظیفه او د خپل دردونو لپاره وظیفه راتلګه. د سر د درد او د خپل د درد. صحیح ده زجی. دا ماسختن حضور علیہ السلام لا فاطمه بی بی را لوي د الله محبوبه ډیر استړې ما کور کې خادم ضرورت تیرا سره نو ای فاطمه بی بی له حضور علیہ السلام د خادم نزیاته بهترین وظیفه ورکړه وستاغه استړی والی مسله د نو تبن استړی کیږي. تسبیحات فاطمه وتوی د رمون رستو 33 زله سبحان الله 33 زله الحمدلله 34 زله الله اکبر. دا چې کم بنده ډیر وای روز کې 2-3 پیری وای د هر مون نه پسې وای یاد شپې د کیږي وای نه ان شاء الله خپل لاسونو دردونه بتزي او بهر حال یو دغه وظیفه شو یو مشوره ده چې ډاکټر لتل پکار دی. الله د ملګرو د وظیفو خبره شروع کړم دا خبره به خطرې طرف دلار شي. تاسو سره وخت لک شانتي پروګرام مخ په وړاندې بالکل تاسو مخ په وړاندې لار شي. نن د جمعې ورځ ته پوس مزه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان شاه صاحب تاسو ته مفتی صاحب ته سلامونه او احترامات پېښ. هر کله درته وایم کوم د فقیر آباد ماجوکی امجد صاحب فقیر آباد ماجوکی نه ډیر مننه. خوشاله اوسئ. خوشاله اوسئ جی. مفتی صاحب ته سلامونه پېښ کوم او زما یو پښتون د زوی مګ یو کس ته هغه مزدور دی او هغه جمعه ته نشي تللی او کچری زینو هغه به دوه کسان به سره سپورټینګ کیږي یا به ال تنور خلکو تم تکلیف شي نو دی خو په عام حالاتو کې د اویش منځونو د جمع نه پاتې شو او په رمضان کې خو د ډیر څه نه محروم شو نو دې باره کې راته څه ووایي؟ معذوره مجبوری ده لکه. جی آو صحیح جی. زمونږ پاک رب العالمین ډیر مهربانه بادشاہ دی چې یو بنده نه یې خپې واغشتې یې ته سترګې واغشتې جمعه ته دتلو جوګه نشو کمزوري د جمعه دتلو نه پاتې شو نبی الله دا ظلم نه کوي چې دله به ثواب هغه نه ورکوي چونکې دا که په سترګو سم او بینا او په خپو روغ جمعه ته تللی شو کم ثواب اوس دې معذوره دی جمعه ته نشي تللی دغه ثواب نه محرومه کیږي نو الله داسې نه کوي چې ثواب نه ورکوي د دې په زړه کې جذبې ته ګوري پاغي ول بیا ثواب د جمع پشان پورور کې د رمضان خیر او برکت مولا پورا ورکړي. ماشاءالله ډېر خولي خبره ده. کول شامل او څوک دی سوال غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر څوک خبرې کوي د چرته نه؟ عمرونه خبرې کوم. سلیم ډرایور جی. سلیم ډرایور څه تاسو کوي؟ زموږ دا تاسو دي چې د کوم باندې یو 15 روپے قرض یو وسم نه کوي چې موږ باندې سرخایه کیږي کړي کیږي. تاسو خریډیو وره جی ښا
15,000 روپۍ په چا قرض وي او وسره د دین علاوه نور داسې سني چې هغه د کالې شو یا تجارت سامان شو، یعنی دې دومره قرضدار چې 6,000 روپو پورې مریان دی، نو دا غریب دی د سرسایه نه ورکوي او د خلکو نه که علی نو وادي لی خلک کدل ورکوي نو بالکل صحیح ده. یو مسئله ډېر جی تپوس کېږي معذرت سره ما نه بیګام یو ختم کې بیان او چا دا تپوس کوي په ریډیو تا دا ویلی دي، نو هغه به زه وضاحت وکړم چې سرسایه په پلار باندې چې پلار مالداري نو دی به د خپلو نابالغو هلکانو جینکو یعنی د خپل نابالغه بچو سرسایه به ورکوي چې پلار مالداري هله، او چې پلار مالدار دی نو په پلار باندې د نابالغ بچو سرسایه لازمه ده، او د بالغ یعنی د ظلمو بچو الکان دی جنکی دی خو بالغ دی داغي سرسایه په پلار باندې ورکول لازم نه دی. اوس که دغه زامنې غټ دي لونه پیغلی او زامن غټ شوي دي نو اوس که دغه بچی مالدار دي نو په دوی باندې خپل سرسایه په خپل لازمه ده، پلار په دې باندې ګرم نه دی چې د بچو سرسایه د بالغو بچو به ورکړي، پلار ذمہوار نه دی. او که پلار په خپل مالدار دی د نابالغ بچو سرسایه ورکړه او بالغ بچی شته خو هغوی غریبانان دي نو په هغوی باندې بیا خپل سرسایه هم نشته او په پلار هم نشته، پلار به صرف د خپلو نابالغ بچو په سر ذمہوار بھئی. الله دې جرور کی صابر جان صاحب زمونږ تکنیکی ملګری چې کم دین او هغه اجازه راکړي چې تاسو پروګرام جاری ساتل شي تر کومه حد پورې چې د مولانا صاحب اجازه وي نو موږ به پروګرام جاری ساتو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ عدنان خبرې کوم بیا رالم معذرت غواړم. جی جی دا وظیفه خبره شو پکې نو موږ ویره چې د خپل بیمایو مولوی ته څه وایي چې وظیفه راکړه. خجی پوښ بجی تاسو ټیک د ریډیو وره ښه زما د یاداش نشته مولوی صاحب نو دا سوال دی یاداش نشته اکثر کور کې سودا یاد نو نیمه پکې روړو نیمه راونړم اکثر پکې ټول مرانه یې راشي نو اکثر راته وایي چې تاسو خدای ته پچټ باندې راته وایي کورو لیکي نو روړم مګینې تاسو یاداش نشته نو یریږي نه ستا خو لا بیا مې یاداش گزاره کوي تعالی سوال نو کړو ما به جواب درکو صحیح د ریډیو اوري جی عدنان ورور دوباره کالو کو دی وی چیرې یاداش نه دادی ته چې کومه مسله د حقیقت دار دا مسله ماتم ده چې کور کې وی چې دی سودا پسلار چنو نیمه روړم نیمه پاتی چې کور ته کله روړ سو خو ماته خو دام یاد کړیو دانو په بیا غلې شارناشم هغه سبزی وغیرہ چې څه په کارو کې د په نور ځان نه کړم سبب ویم بیا بزم رو پړم نو دا د حافظه سره تعلق نه ساتي دا اصل کې زمونږ ذهن دې سره تعلق نشته مونږ په دې کې مصروف نه یو نو د دې وجې نه زنانو ته خبرې ډېر یادي مونږ ته نه یادي مونږ ته سړو مطابق ضروری مسائل او ضروری خبرې یادي خو بهرحال وظیفه دار چې ناتوی ناکل کوثر ایک کی ظلم ماسختن و په لاسونو چوب کا په سر او په راکاګو په بدن چوب کا حافظه به قوي شي. صحیح ده ان شاء الله بل کال شاملو چې څوک دي او سویل غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلامتی څنګه لې خیر دې لم خوشاله که دا ریډیو بند کېږي صحیح تاسو کوم قاری ته سلام کوم خوشاله اوسئ څه تاسو کوي عدنان ورته وایا دا ذکر نه یریږي چې منګای ده کنه نیمه سودا وشو نیمه د پیسې نه چې په یو کې راشي نو والله دې رحم وکي بالکل جی او ته څنګه خیر الله کرم دی تاسو می سلام کوم څه خبرې په هر جمعه باندې اورم کنه نه روزانه اور هر جمعه مورا روزانه د نه د معذوره ما خا روزانه اور مته مولوی چې بل خپل خبرې او خپل پوسه واجب دی کنه خجی بس خدو واغانې راته کوي ښا او بس ستاسو چې خو د دې برمي دی دي خاص دي اخر د غیر خبريال چې د فيسو خبريال کنه بس ما ته صرف دواګانې کوي د دې غریبانو د اوازونو ټول اخر د خدو د نور د غریبانو د اوازونو تاسو خبره کې مداخلت کوم د سلمان شاه مثال زمونږ د ریډیو دلبر دستنه دی نن څنګه په دلبر آباد دی نو دا وی دا مثال دی خدایم خوشاله کا ماته دعاګانې کوي او زه به خدمت کوم چې تر کومه می بدن کې صاحب ان شاء الله مهرباني سلام کوم خوشاله اوسئ ډیر مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام سلمان صاحب څنګه له خوشاله اوسئ مننه. څوک خبرې کوي د چرته نه؟ محمد بشیر خبره کوم له چرته هر کله درته وایو څه تاسو کوي سلمان صاحب تاسو ته سلام کوم. وعلیکم السلام ډیر مننه. پوښتنه کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخري دغه باندې څونه اعتکاف کړو اخري چې کله دنیا نه رلت کو څونه څه کړو اعتکاف کړو کنه جی تاسو ریډیو وره خجی
اعتکاف حواله سره چې حضور علی السلام څومره اعتکاف کړی صلی الله علیه وسلم نو زمون خوږ نبی صلی الله علیه وسلم اعتکاف چې کله نه د روزه حکم شوی دی نو هر کال اعتکاف کړی دی کلم اعتکاف نه دی قضا کړی په جون کې یو ځل داسې یو روزه رااله چې هغه کې د عذر په وجه اعتکاف ته نه پاتې شو نو حضور اسلام به دومره اهتمام کو چې راتلون کې کال له داغه قضا مرو ګرځوله یعنی د 20 ورځې شپو اعتکاف وکړو یو قضا او یو د سنت اعتکاف نو دینه معلومیږي چې حضور اسلام کله اعتکاف نه دی پرې ټیک شو جی کال اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم تاسو سلام علیکم مفتی صاحب سلام وعلیکم السلام مننه کوم جی مننه رحمت الله خبر کوم لا ګمان جما یو تاسو کوم د موږ کوم موږ کو کلمې وګڼه د معنی موږ نه راځي کنه او نو چې دا څنګه د موضوع صحیح او کنه صحیح نه دي صحیح د ریډیو ورخه رو تاسو چې کوم سوالو کې چیرې د موز معنی موږ له ناراضي نو زموږ د موز آی ټی کی کنه نو تاسو یقینو کې جی په 100% کې چتا 95% چې دین اغوی له معنی نه ورزي نو د دې دا مطلب چې اغوی موز ټیک نه دی نو دا خبره ټیک نه ده د مونز معنی ک چاله ورزي او ک نه ورزي خو چې د مونز الفاظ سم ادا کوي او مونز پابندۍ سره کوي نو چې دی خواريو کې نو ولې به الله نه قبلای خو بیا بهتره دا چې د مونز په الفاظو سره ځان پی کی چې زسوم نو دای په ثواب خو که په مونز په الفاظو څوک نم پیږي نو وای دی مونز کیږي ډیره بهتره خبره ده جی السلام علیکم وعلیکم السلام جاوید احمد د ډکینا بیا څنګه یې خوشاله اوسې جاوید صاحب څه تاسو کوي الله دې دې خوشاله کا باندې ممکن ته وخت کې مسله وکړه کنه او چې د بالغ بال بچ لکه په پلار باندې دغه اوس کو ټول کپالت په پلاری کنه او شریک پوری او دغه نه بچو ودونه کړي سو بالغانی نو هغه پلاری ټول سور کې نو دغه کې خو دغه نشته به دغه لکه وي صحیح د ریډیو ور جاوید صاحب خاجي د کور مشر د پلار شو یا نیکه شو اکثر کور کې نیکوي نو د خپل واده کړو زامنوم دغوی اختیارم د نیکه سره نو د کور هر یو چې مشر شو هغه چې د خپل بچو کم چې نابالغ دي یا نوسی دي نابالغ دي دغه ټولو یو مشر سرسایه ور کوي نو بهتر دا د فقه یو کتاب لیکلی دی بهتر او افضل دا چې دا مشر د ټولو فدیه سرسایه فدیه لفظ می کما سرسایه ور کوي نو د مشر لپاره چې دې د خپل کشرانو ته وی چې خبر شستا سو سرسایه ما ورکړه نو چې دې او وی وتا نو دا وی سرسایه وشوله او بیا یو بل کتاب لګ نرمه حکم کې راوست دی وی خیر دی مشر سرسایه خو اسم لګی ک یو مشر د خپل بچو نوسو کړه وسونه تاسو مونږ کو دا غیره طرفه سرسایه ورکړه نو عموم ادا شو یعنی مشر د کور کپلار دی ک نیکه دی هغه ک سرسایه ورکې د خپل بچو نوسو کړه وسونه ور دی کې د ټولو غاړه خلاصي کلی خبره ده جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوشاله اوسئ خو تاسو आवाज ډیر کم راځي خبرې کوم ښه څه تاسو کوي مولانا صاحب سلام وعلیکم السلام مولانا صاحب تاسو زما دا نه چې دا نفل کوم وخت کې نفل کوم وخت کې نه کیږي صحیح ده ریډیو وره جی دا سحر اذان نه تر د اشراق کې دو پورې نفل ناجایز دي دا سه د مازیګر مون نواله تر ماخامه پورې نفل کول ناجایز وي او کوم ټیم کې چې د انور پتند کېږي یعنی زوال ماسپخین ټیم کې نو د دې زوال نه 15 منټه مخکې او 15 منټه وروسته دا ټول ډیوریشن د 10 منټس راځي نو دغه 10 منټه کې نفل وغیرہ ناجایز وي دا درې ټیم ما یاد کړي کې نفل مکوا د دین علاوه چې کوم ټیمونه ما نه دی یاد کړي هغه ټیمونو کې نوافل کوا بالکل ټیک صحیح دی جی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سره واچا څنګه ده خیر الله کرم دې څوک خبرې کوي د چرته نه خبرې کوو د مرزو دا مفتی چې وختي او مسلو کې چیرې د سرسایه باره کې کنه او لکه نابالغ لونه نو اوس په کور کې چې کومې لونه دي نو لکه د دې خو سکار روزګار داسې نشته نو د دې سرسایه په پلاس شته او که نشته زامن خو بیا هم د کوم ګټه کوي د دې لونه لپاره څه مسله ده صحیح د تاسو ریډیو وره ها د دوی غالبا دا سوال دی چې پلار به سرسایه د نابالغ بچو ورکی کاله کې کجنې وي او چې کوم ظلمي وی کالکانې کجنې کې وي نو دا غوي سرسایه په پلار نشته
نو د دې دا مطلب نه لري چې غني اوس به دوی له خامخا بل څوک غم کوي چې کم بچي بالغ شو ک الک دی ک جنې یعنی په عمر ته 15 کالو ته ورسېدو نو دغه الک یا جنې د پلار نه کاته ختم شو پلار اوس په دوی پړ نه لري چې د دې بچو سرسایه ورکی اسې ک د دوی د سرسایه ورکی نو خو خبره ده خو په پلار لازم نه دی چې د پلار د خپل غټو بچو واده کړي نه واده کړي ټول خو چې 15 کالو نمبرې دا غي سرسایه ورکی دا په پلار لازم نه ده او کمی جنکه چې اغا واقعي ګټه وټه خو سړی کوي خزه خو نه کوي نه کمی جنکه چې په کور وی او غي خو روزګار هم نشته غریبانان هم دي نو بس پدوی نشته نو خدای ته نه غواړي لہذا دوی دې نور کوي کله خبره ده بلکال شامل او چې سوګ دی او سوال غواړي السلام علیکم وعلیکم السلام یا رجی او تاسو کوم او کجی دا زنانه چې کور کې اعتکاف ته کینی کنه او سبق او موږ او داس لکه په دره کې یو انداز لکه په دره او د کېدی نشي کټ او د کېدی شي تناسي صحیح د خپل خبره ده اعتکاف ته که بنده کې ناستو دی وای چې یاره زه د کټ او د بسترې یا د فوم عادت ما نو دی د کټ بستر یا فوم ځان ته واچي پاغې کې دی سملی ک کټ زه تر دن نه کوي یا جمعات کې سړی په فرش باندې نشي سملاسته نو ارزه کې چې بنده اعتکاف ته ناشته او په کټ کې عادت یا په بیډ کې یا په فوم کې عادت نو دی د خپل سہولت ځان له پوره کی پاغې کې دی خوبو کې د جایز دی صحیح د جایز دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام رور आवाज دې کټ کیږي تاسو وی چې اعتکاف په دوران کې په تولیا یا صابون استعمالول نه په درګه دا چې غسل بغیر صابون ودی صابون نه بغیر غسل فرض ادا کی کنه نو کم وخت کې چې د غسل حکم راتلو نو هغه وخت کې صابون نو او د غسل حکم راغلی معلومه شو چې غسل بغیر د صابون استعمال نه هم اوزي او غسل ادا کیږي پوره کیږي غاړه خلاصيږي پاتې شو ما پرون دا خبره کړو نن بیا هم تاسو ته وایم چې اعتکاف ته کم خواهشمن حضرات وی نارینه وی زنانه ناغوی ک اعتکاف ته کېناستل نو په اعتکاف حالت کې یو د تزیاتی بل اډ کوم مسله دا زیاتی دار چې اعتکاف کې با برش ټوت پیسټ بنه کوي بندا پېشمنی کې یا روزماتي نفس زما خپل د عادت دی نو روزماتي نفس یا په پېشمنی کې ز فرست ټایم چې څنګه پېشمنی لپاسم نو ټوت پیسټ کوم نو دا پر روټین زما دی خدا په اعتکاف کې څوک نشي کولی که اعتکاف ته بندا کې ناستو نو صرف مسواک اجازت به وي چې سبیل لراج چاردام ته کې نه مسواک خیر دی استعمال جایز دی خو د ټوت پیسټ او د برش بیا استعمال جایز نه لري په سبیل باندې کې ناستو یاره برش کو مانو چې ټوت پیسټ یو کې اعتکاف ته سرور په خله کماته کو بل جدا اهم خبره پرون ما کړو چې اعتکاف حالت کې د اودسماتي نرستو یا مثال د غسل ضرورت نو صابون باندې استعمالي لاس په صابون نه وینځي ک لاس په صابون وینځي یا غسل کې صابون استعمال کو یا د غسل نرستو تولیه استعمال ک ځانه اوچ کو نه دې سره د غسل فرایضو کې نو صابون نه بغیر غسل کیږي بدن اوچولو تولیه نه بغیر هم غسل کیږي لہذا دا ضروری سيزونو نو غیر ضروری سيزونو د پاره دی د اعتکاف نه بار اسه انتظار یو ک پاتې شو زیاتی ټیم تیر ک د اعتکاف ماتيږي درې خبرې دي یو دا چې اعتکاف حالت کې بندا صابون استعمالي نو بار د نه روزي د اعتکاف ځای کې ځان ته خانک بالټي وغیرہ کې دي هغه کې د لاس وینځي ټوت پیسټ کې هغه کې دیو کې د اعتکاف په ځای کې دننه او کم غندو بیا دی واپس چاله ور کې بار دی توي کې او که غسل کړي نو بیا د تولیه استعمال الته په واشروم کې بنه کوي که وختو چولی نو بدن کپڑے د داسې واچي ځان د چولو نه بغیر او د اعتکاف ځای ته دن نشي نو بیا د وختو اوچ کی صحیح دی جی بالکل اخلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوي د چرته نه نه د خبرې کوم تاسو دینا څه تاسو کوي تاسو چې مانن د چمیر زمانه مولانا صاحب نن مسله اوریدل کنا چې اعتکاف ته بچنه کې پریدي کور کې نه کینی لکه ما ترته کې کینی کنا وی چې د دې ثواب په ځای باندې د آزاد ملایي کنه او د حدیث نه دا مسله وشو
پدې باندې تاسو لکه خبرو کې چې دا خو دې ټولې ووري ٹھیک ده مونږ په خبرې وکړې تاسو ریډیو وره ها په دې خبرې دی خور زما خیال اوس به ریډیو ان کړی یا به فرست ټایم دی ریډیو مونږ بار بار اومداوي پرون زما کوم چې یو نیمه غنټه بیان واغې کې ماده وی چې فیمیل ک اعتکاف ته کینی نو د خپل چې نا واده کړي نو د پلار او د رور کور کې اعتکاف ته ناسته جایز ده او کو واده کړي دا نو د خپل خاون او د زوی په کور کې اعتکاف ته ناسته جایز ده دین علاوه خپل تر کرا ماما کرا د ترزوی کرا ماما زوی کرا اوخي کرا کله خور خاوند او کنه تاسو په خور واده یا په تاسو باندې خور واده دا اعتکاف نور زینو کې نه کیږي چې نه کې بخپل کورونو کې اعتکاف کوي ٹھیک شو جی خپل خبره ده السلام علیکم السلام علیکم خجی ډیره زیاته مننه 091651503 زه به کوشش کوم چې خپل پروګرام راټول کوم چونکې ننګه تقریبا چې نیمه غنټه وړاندې لاړو ډیره زیاته مننه کوم خو کالونه ډیر زیات را روانو ما غوستل چې تر کومه پورې د ملګرو کالونه راځي زمون خويندې زمون رونه او څه قسمه پوښتنه کول غواړي چې موږ د غي د سوالونو میسجونه شامل کو تاسو هم ډیره مننه کوم او معافي بده غواړم چې تاسو پروګرامونه ډیری بیانونه ډیری بس سلمان شاه صاحب تاسو خبرو کړه نن زکه تاسو هغه فرمایش مې پورا کوبل د جمعې مبارک ورځ د نو ما د جمعات کم درس ته هغه ما چوټی کړی د جمعې پر از آرام کوم نو بس هغه ما دلته د خلکو تاسو په شان خدمت ما مو کو نو ان شاء الله ثواب بس تاسو هم شي زما هم شي ان شاء الله اجتماعي دعا کوي نو ټول اوریدونکو ډیر اوریدونکو ویل وغي به اجتماعي دعا د پته مې نو غینه بس په پروګرام ختمو دو کې جی امين الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاه والسلام علی خیر خلقه و علی وصحبه اجمعین الہ العالمین دا مونږ چې کوم خبره او ویلې دا کوم خبره وریدل شوی په دې د عمل کولو توفیق راکړي د دې زده کړې په بدل چې ته کوم ثوابونه الله تعالی مقرر کړی هغه ثوابونه مونږ ټول لراکې د دنیا او د آخرت مصیبتونو پریشانو عذابونو نه مونږ ته نجات راکې الہ العالمین د دنیا او د آخرت خوشاله زمونږ نصیب کړي زمونږ دلته په سټوډیو کې ناز زمونږ قابل قدر جناب سلمان شاه صاحب د داسې حزب الله صاحب د صابر دی یا توصیف دا زمونږ مرستيال دی الله دوی له ډیر لوی اجر ثواب او خوشاله ورکړي د دوی په کورونو کې خیر او برکت د دوی اولاد الاولاد تر قیامت زمونږ د پاره د عذاب نه د خلاصي ذریعہ وګرځي الہ العالمین زمون کورونو کې خیر برکت راوچي کم نارینه زنانه مونږ ته دعا غوسته دا کم کال کړي د کال ریسیو شوی نه د یا مونږ ته کټ کړي یا مونږ خبره وونه ریدل شو هغه دی الله پاک ډیر اجر او ثواب نصیب کړي ډیر خلکو میسج ماتم کړي د سلمان شاه صاحب تم کړي دی الله دې ټول لپاره خیر کې ایسور کې وصلی الله علی النبی الکریم امین برحمتک یا ارحم الراحمین आप सुन रहे हैं 93 FM